بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. یو ځل بیا ستاسو ورور حسین احمد ستاسو په خدمت کې حاضر دی. امید لرم چې روغ جوړ به او خوشاله به. تاسو ګوره زموږ یوټیوب چینل کیوبیک ہوم که چېرې تاسو زموږ چینل باندې نوی یې نو مهرباني وکړئ زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره شیر کړئ چې تاسو ته دا نن چې کوم موږ ویډیو کوو چې دا خبرتیا ټول د لر او بر ټول پښتانه ووري او خبر شي او بیا د دوی دلته کوم موضوع باندې موږ دا ویډیو کوو او هغوی تر دې نه څه نه څه فایده میلاو شي. السلام علیکم حاجی صاحب. وعلیکم السلام، خوشحاله اوسئ جی، زنده باد. ها حاجی صاحب، تاسو لاول خپل تعارف وکړئ او د دې پراپرټۍ باره کې یو څو خبرې موږ سره وکړئ جی. اول خو جی حسین احمد بھائی تاسو ډیره مهرباني، تاسو خوشاله آباد اوسئ چې تاسو زموږ د غریب خانې ته تشریف وروړو. تاسو دی الله خوشاله آباد لري، تاسو دا چینل دې خدای ډیر په ترقۍ کې امين امين ډیر مخکې بوت للی کې امين او الله دې په تاسو مرانه کې په موږ دې مرانه کې تاسو ډیره مهرباني، خوشاله آباد اوسئ. حاجی صاحب تاسو لاول موږ ته خپل خوږ نوم وښایئ. ظهور الاسلام. ظهور الاسلام. تاسو تعلق د کوم سره دی؟ زمونږ جی د سفید ډیری سره دی جی. سفید ډیری سره. حاجی صاحب تاسو تر څونه وخت د پراپرټۍ د کاروبار کوئ؟ دا چې مونږ د شلو کالو داسې جی الحمدلله کوو جی. بیا خو بس تاسو ماشاءالله تجربه ډیره زیاته وي په دې پراپرټۍ په کاروبار کې. الحمدلله جی تجربه خو پکې جشته دی چې 10 کال هم پکې درغلي تجربه خو پکې جشته دی. تاسو دا کورونو والا چې کوم پراپرټي دا مطلب کورونه د دې خرید او فروخت کوي کنه تاسو مطلب دا کم چې کمرشل پلازي دي دکانونه دي د دې کاروبار تاسو کوي مطلب خلکو دکانونه هم پکړې باندې سه او پلازي هم نيسه کنه صرف د کورونو هتر پور تاسو کار کوي؟ مونږ جی الحمدلله چې څنګه لندن د پراپرټي وی کاغه د کرای وی کاغه د خرید او فروخت وی او کاغه ته پلازو وی که د دکانونو وی او که ته پلاټونو وی او که د بنگلو وی او که ته کورونو وی الحمدلله چې با اعتماد اداره ده زمونږ. تاسو د پیښور نه علاوه بل کم ځای کې مطلب دا چې دا پراپرټي کاروبار کوي؟ مونږ جی الحمدلله په اسلام آباد کې کار کوو جی، په سوات کې کار کوو جی، په نیتاګلیا کې کار کوو جی او الحمدلله په پټ آباد کې کار کوو جی، په ټول پاکستان کې کار کوو جی. حاجی صاحب تاسو زمونږ مینوال ته دوه کنه چې تاسو طریقې کار وي. اوس پر ایگزامپل یو گاګ دی اغراغ لغه زمکه پکار ده، تاسو د زمکی شروعات باغله څنګه کوي؟ مونږ جی چې کوم سړی مونږ تراشي جی یا گاک هغه مونږ تراشي مونږ ته و چې رازمات مختلف زینو کې زمکه پکار دي نو مونږ سره جی چې کم ځکه زمکه وی یا کم ځکه را سره خلکو روړي وي نو مونږ هغه ته جی هغه ټول یو خایو چې راشه مونږ سره دا دغه رنګ زی. یعنی تاسو هغه بوزه هغه دغه وزټ پیو کې هغه زمکه ورته خو بالکل جی مونږ هغه بوزو دغه وزټ ورته وکړو نو چې کم ځای دغه خوښ شي چې کم ته چا زی دی هغه بم روغواړو او تاسو بم راشي نو خپل کې بکینو او سودا بجو کو ان شاء الله. خجی ښا نو اوس مطلب دا چې زما یو زمکه پکاري کنه 15 مرلي یا 10 مرلي خو زه هم چې یاره زما د خوښې لوکیشن او دغه ماته ملو شي داسې پکې څه موقع راځي؟ بالکل جی راځي چې تاسو مونږ ته یو خایي چې یاره زما دی مختلف لکه دیږي کې لکه بفرض محل په ټاون کې پکار ده، په حیات آباد کې پکار ده نو مونږ سره جی هغه ځینو کې لکه الحمدلله ډیر ځینې وي نو چې تاسو راشي نو موږ به هغه تاسو بوزو تاسو ته ویزټ وکړو نو ان شاء الله چې یو نه یو ځای پکې تاسو ضرور خوښ شي. تاسو ولا صرف تر غشتو خرڅول پر کار کوي کنه دې کې سباله سیستم هم انتقال راځي هغه تاسو پکې منډه تړل وسره واخې؟ نو الحمدلله چې زموږ خو با اعتماد اداره ده او مونږ جی تر اخیره پوری لکه دا چې کم خرڅون کی وي هغه سره تعاون کو او چې کم اغشتو ولا وي هغه سره هم تعاون کو تر اخیره پوری جی. ډیره مهرباني. تاسو د پیسو د اغشتو مطلب دا چې څنګه حساب کتاب کوي؟ اوله کې اخلي منس کې اخلي کنه چې کله انتقال شي بیا وروسته پیسې اخلي د دوه طرفینو نه؟ مونږ جی الحمدلله چې کله سودا برابر شي او کله هر څه سر ته ورسیږي لکه د پیسې چې کم د گاک وی چې هغه وی چې راځه د شی په دې باندې خرڅومه دومره پیسې هغه ته ملو شي د دې سټام هم ارسه ولیکلی شي یا به فرض محل رجسټریو شي یا انتقال شي. خجی تاسو موږ ته دوه چې تاسو رجسټرډ یې تاسو سره لیسنس جوړ کړی دی باره کې چې تاسو مطلب دا چې گاک نه پیمنٹ څنګه اخلي او هغه څنګه مطمئن کوي؟ مونږ جی الحمدلله زموږ پراپرټي رجسټرډ ده، زموږ رجسټر نمبر دی جی او زموږ جی خپل پیټ ته پراپرټي دی او جی او چې مونږ سودا وکړو نو مونږ په خپل پیټ باندې د هغې ټول وضاحت ولیکو جی. بیا د هغې نه بعد چې کومه بیانې هغې کې وشي نو هغه بیانات نه مونږ والو. بیا د هغې نه بعد چې کوم قانوني کاروي وي یا مطلب دا چې رجسټري وي یا انتقال وي یا جی سټام وي نو د هغه وکړو جی نو د هغې مطابق چې هر څه وشي نو بیا د هغې نه بعد زموږ جی لکه داسې چې کروڑ نه کمه وي نو زموږ 2% کمیشن دی او ته کروڑ چې بره وي نو بیا زموږ جی 1% کمیشن دی نو بیا موږ خپل کمیشن هم والو مالک ته چې کوم مالک کور خرڅ کړي وي هغه ته پیسې ورکو چې څوک یې خرڅوي لکه څوک یې اخلي د هغه نه جی پیسې والو هغه ته ورکو
نو الحمدلله چې دواړو ته لپاره دعای خیر وکړو چې تا ته الله دا پیسې بختور کړي او دته د خدای دا زی بختور کړي او الله دې موږ ټول ته په دې کې ډیر خیر او کامیابی راواچي امين امين. تاسو د عام ولسته د پیښور د چرسدې د مردان د خلکو ته څه پیغام ورکول غواړئ چې مطلب دا چې راشي او تاسو سره مطلب دا چې کاروبار وکړي؟ مونږ جی بس دا پیغام ورکول غواړو چې الحمدلله زمونږ د وزیرستان پراپرټي علي تاج مارکیټ دا الحمدلله چې با اعتماد اداره ده او زمونږ جی الحمدلله لکه 100% کارونه الحمدلله د الله په فضل او کرم سره بالکل جی صحیح دي او ان شاء الله ولذي چې نه اغشتنو والن تاسو نقصان راځي او نه نقصان ورکو او نه جی خرڅون کې ته ورکو او زمونږ هم جی الحمدلله هر یو شیخه په کمپرومایز وي کاغه گاکوي کا اغشتو والا وي نو زمونږ الحمدلله جی با اعتماد اداره ده الحمدلله جی لکه موږ خو په منځ کې پکې یو موږ پکې منځ کې خبره کو نور جی د دواړو په مرزه باندې کار کیږي چې دواړه خ سټیسفاید شي نو دا غینه بعد جی کار کیږي. صاحب تاسو زموږ مینوال خپل کانټیکټ نمبر لګوئ. زما جی ظهور الاسلام نامه ده جی زما کانټیکټ نمبر ده 0301 897 2385. ډیره مهرباني. حاجی ملګرو تاسو د حاجی صاحب خوندوري خبرې واورېدې. امید دي تاسو به مطلب دا چې د دې په خبرو باندې ښه په طریقه سره پوه شوي وئ. که چېرې تاسو دوی افیس ته راتلل غواړئ دوی سره کار کول غواړئ دا په یونیورسټي روډ باندې ټاون تاڼې سره خوا کې علي تاج مارکیټ دی. د دې په دې مارکیټ کې 12 نمبر دکان دی او دوی ټلیفون نمبر تاسو ته ویلي نو چې کله هم تاسو د خرید او فروخت داسې یو سوچ جوړیږي دلته راتلی شي او دې تر مطلب دا چې ښه په خوشحالۍ سره ښه په طریقې سره مطلب سره لپاره فایده تاسو هم درکول شي او دوی هم پکې مطلب دا چې څه نه څه مزدوري پاتې کېدی شي. نو دا ودنن ویډیو چې تاسو سره موږ شیر کړه که تاسو خوښ شوي نو مهرباني وکړئ لایک کړئ او ملګرو سره شیر کړئ. تر بل ویډیو پورې حسین احمد تاسو نه اجازه غواړي په خپل دعاګانو کې مې یاد ساتئ د خپل ځان هم ډېر خیال ساتئ. الله مو خوشحاله او بس ساته. السلام علیکم. د الله په امان.